نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ليال العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأعمال، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. قسم دے په سبا او په هغه لسو شپو باندې، په هغه جبت او طاق په خالق او مخلوق باندې. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په ورځو کې هغه ورځې چې پای کې الله تعالی ته نیک عمل د ټول نه زیات محبوب وي، هغه د دې لسو ورځو نه زیاتې ورځې نورې نشته. نو صحابه وویل د الله رسول جهاد فی سبیل الله نه بهتر دی. ول چاو یو سړی ووتلو په دې ورځو کې خپل نفس او خپل مال د الله په لار کې قربان کو، واپس رانغی. نو هغه ته خو څوک نه رسېږي، ځکه چې یو خو د دې ورځو ثواب ورته میلاو شو، بل په دې ورځو کې دا خپل نفس او مال د الله په لار کې قربان کو. نو دغې مجاهد ته خو بیا د کور ناس مجاهد نشي رسېدی. دې ته ذوالحجه وایي، ذوالحجه او ذوالحجه دا د حج میاشت نه دی. وایي نه دې ته وایي خاوند، زو عربی زبان کې صاحب ته وایي. دا میاشت چې کنه د حج میاشت او عزت میاشت. د دې میاشتې عزت او قدر یو خو د حج په وجه دی، خو یو چې دی نو دا د یو ډېرې لویې قربانۍ په وجه دی چې هغه قرباني ابراهیم علیه السلام کړې ده او هغه ته په حج کې په حج کې کومه قرباني ده. نو دغه قرباني هغه قرباني نه ده چې کومه یو مالدار سړي باندې فرض وي، هغه د حج قرباني ده. او دا مونږ چې کومه کوو نو دا د حج قرباني نه ده. دواړه تقریبا یو شان دي، خو چې کله د حج نشي نو هغه د حج دپاره ده، او دا چې کومه دی د هغې قرباني په ځای مونږ کوو چې کومه ابراهیم علیه السلام یو قرباني کړې ده. او هغه قرباني د ابراهیم علیه السلام سنت دی او را روان دی، او دا د قیامت ته ورځې پورې به وي. دا نه د مفتي فتوی چې کومه دی ختمولی شي، او نه د چا چې کومه دی انکار یې ختمولی شي. او که سړی دا خبره کوي چې دومره څاروي حلالېږي او دومره قربانیانې کېږي او دومره پلانکې کېږي، نو که دا روپۍ ټول سړی راولي او غریبانانو له ورکړي نو دا به ډېره بهتره وي د دې نه چې ته دومره څاروي حلال کړي او دا یو ظلم او ښکاري نعوذ بالله، او دومره غوښې او بې ځایه استعمالېږي. نو اوله خبره خو دا ده چې ما تاسو ته ویله چې دا د زرګاو پیغمبرانو سنت دی او دا سنت ختمیږي. یوازې د نبی علیه السلام سنت نه ختمیږي، یوازې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام او د اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام سنت نه ختمیږي. دا د زرګاو که فرض که تاریخي روایتو کې د 70,000 پیغمبرانو ذکر ټکي، نو دا د 70,000 پیغمبرانو سنت ختمیږي. او کم سړی چې قرباني کولی شي نه غریب له پیسې هم ورکولی شي. او دا خبره چې کوي نو دا به دو قسمه خلک کوي. یو به دا انسان پوهی هغه به کوي، نو دا به هغه انسان چې دی په قرآن او سنت باندې پوه شوی وي، خو لیکن خپل عقل به په قرآن او سنت باندې غالب وي او دا به پې غالب ګڼي، نو دی به د قربانۍ انکار کوي. نه په شکل د منکر حدیث کې وي، شکل د قادیانانو کې وي، شکل د غامیدي کې وي، په شکل د کوثري کې وي. داسې خلک وي. یو قسم خلک هغه دی
چې هغه قرآن هم نه مني، اسلام هم نه مني، دا خبره به هغوی کوي چې هلکه دا خلک دومره څاروي حلالوي نو دې ته څه ضرورت دی؟ نو دی په خپله باندې قرباني نه مني، دی په خپله باندې عمره نه مني، حج نه مني، نو دی دا خبره کوي. پاتې شو چې کوم انسان حج مني، عمره مني، قرباني مني، نو هغه صدقه هم مني، آخرات هم مني. د دې وجې نه بعضې کارونه داسې دي چې هغه داسې سنت دي چې هغه دایمي جاري سنت دي، هغه ته په هیلو حولو باندې نه پاتې کېږي. لهذا دا د یو ډېرې لوی قربانۍ په ځای باندې موږ یو قرباني کوو چې که فرض که الله تعالی داسې په ټول عمر کې یو ځل، هر کال نه په ټول عمر کې یو ځل دا ویلی چې لکه تاسو په دې خپلو بچو کې یو بچی مذکر مؤنث هم نه، یو بچی چې کومه دی نو چاړه راواخلي د الله په نوم یې حلال کوي، نابالغه بچی، ځکه چې بالغ شوی د هغه په خپل اختیارات وي، نابالغ او د پلار ماتحت دي. په ټول عمر کې د ده زندګۍ کې ده ته وایي چې کله ته بچي دې وشي نو ته به د خپلو بچو کې یو بچی د الله په نوم باندې قربان کا، نو یو قسم ورته تیار نه و، یو قسم تیار نه و دې خبرې ته. د دې وجې نه الله تعالی په دې امت باندې رحم وکړو، ابراهیم علیه السلام باندې هم رحم کړی دی چې د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې یو قرباني، یو ګټ چې کومه دی نو هغه ذبح کړو او هغه قرباني بدله شو. د دې وجې نه چې کله هم قرباني کوئ نو ښه قرباني کوئ. دا د امتحان او دا د صبر یو نښه ده، او قرباني چې کوئ نو ښه پرې خوشحاله کېږي. تاسو ته پته قرباني څاروی چې دی وایي دا خلم بوئ، دا ښه پاکوئ، د دې مرۍ ته هار اچول هم څه ګناه نه ده، ښه سنبالوئ، د دې سره مینه کوئ، دا عبادت دی، دې باندې لاس وهئ، دا عبادت دی. یو ورځ دوه چې کومه دی سړی مخکې راولي، په خپل لاس هغې ته څه شی واچوي، څه خوراک پته واچوي، څه څښاک پته واچوي، دا عبادت دی. دا ولې د دې را سنبالول او د دې ذبح کول او د هغې نه وینه بهول، دې ته به خوشحالېږي چې دا زه د یو پیغمبرانو سنت د الله په حکم چې شوی دی هغه ادا کول غواړم، او دا د یو بچي په ځای باندې قایم مقام دی. نیت به نه خرابې، زړه به نه خرابې، شک شبه به نه پیدا کې. لہذا اسماعیل علیہ السلام بچ شو، قربانی راله. لہذا دې په باره کې نبی علیہ السلام فرمایي چې په مخ د ځمکې باندې دا ورځې، دا 10 ورځې ډېرې بهترې ورځې دي. دا د روژو ورځې دي، دا د عباداتو ورځې دي، دا د قربانو ورځې دي، د صدقاتو ورځې دي، تکبیراتو ورځې دي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه به په دې ذوالحجه به چې کله شروع شوه نو د یکمې ذوالحجې نه به هغه تکبیرات شروع کړه او د شانتې به لګیا، او دا بدعت نه دی. په لاره کې تیز تکبیر ویل، په بازار کې ویل، په جماعت کې ویل. یو خو هغه دی چې موږ د عرفې نه شروع کوو، هغه یو اجتماعي تکبیر دی. اجتماعي تکبیرات دا د عرفې په دې ځان پوهه کوي، اجتماعي تکبیرات د عرفې نه شروع کېږي، د سحر نه، او د جمهور علماو په نسبت باندې د 14مې د مازدیګره پورې. او یو چې د انفرادي تکبیرات دي د ذوالحجې د اولې ورځې نه شروع کېږي چې په هغې باندې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه حدیث دی او د عمل دی چې هغه به بیا بازار ته تلو، د تکبیراتو دپاره په لاره به ګرځېدو، جومات ته به راتلو، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. دا زموږ یو طریقه کار دی. لویه پریشاني دا ده چې کوم شی په شریعت کې ثابت وي نو هغې نه موږ هېرېږو، او چې کوم شی په شریعت کې ثابت نه رہی نو بس هغې کې ډېر نراني. لکه به د تراویح کې 4 رکعاتو نه پس چې کومه دی نو یو ټیکهدار په جومات کې اوس بجې کې لږ کم دی او نور ځایونو کې ډېر دي. یو ټیکهدار چې کومه دی نو نو هغه به پکې په 2 رکعاته پس یا حی یا قیوم وایي، د پلار دین دی چې څنګه جوړ کړئ جوړئ چې جوړ دي نو. او د 4 رکعاتو نه پس به چې کومه دی نو دا هغه بل څه ماله نه راځي، بدعت ماله نه راځي. نو هغه بل 4 رکعاته نه پس په هغه شروع کړي، په چغه به لګیایي. لیکن چې ته ورته وایې چې هلکه دا امام چې سلام وګرځئ او د هغې نه پس چې دی نو په دې ذوالحجې د دې عرفې د سهار نه شروع وکړي نو دا تکبیرات په د زړه د اخلاصه په تیزه وې، څومره تیزه چې ویلی شي دومره پکې ثواب دی. نو ته په تیزه وې لبیک
څنګه چې اللهم لبیک ته داسې به الله اکبر هم ورسره تیز وي، نو دې په هغه کې سس سس کېږي، نو بس بیا تیز یې نه وي. نو کوم شی چې سنت دی که نه، نو هغه بس څوک نه کوي، او کوم شی چې بدعت دی که نه، هغې د شنه ناست دي. شنه که دې ورته وویل هلکه دا کار چې کومه دی دا سنت طریقه ده، نو هغه نه کوي. او چې کومه بدعت دی که نه، بس لګیا دی د نور په شان دي ښکاره یو شي دی هغه نه اخلي. لمور ګډان څوک نه اخلي. نبي علیه السلام 9 کاله په لمور ګډ باندې قرباني کړله. د ابراهیم علیه السلام نه واله تر نبي علیه السلام پورې ټولو پیغمبرانو چې کوم دی دا په ګډ باندې قرباني کړله. اوس ګډان میلاویږي، نو دی وایي نه مړه یاره په غوا کې غوښه زیاته یې او په میخه کې غوښه زیاته یې، پلانکي کې غوښه زیاته یې، نو غوښه زیاته ځان ته خو تر اول نه ویل چې لا شکاتۍ د غوښو شوه. د دې وجې نه چې ته ځان له ښه ګډه اخیستی شې لمور نو واخله، ځان له منفرده وکړه. دا نه چې نه کېږي، په هغې به کېږي، خو لیکن د ټول نه بهتر ګډ دی. او که ته وایې چې ګډ نه دی، پلانکی امام صاحب وایي پلانکی امام دی خپل پیسې خپل فتوه چې کوم دی په جب کې کېږي. د به شوې 80,000 پیغمبرانو چې کومه دی نه نو که 80,000 نه شي، نو د 18,000 پیغمبران خو به وي. او که هېڅ هم نه شي که نه، ابراهیم علیه السلام خو شته، اسماعیل علیه السلام خو شته، اسحاق علیه السلام خو شته، یعقوب علیه السلام خو شته، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، یحیی او زکریا علیه السلام او سلیمان او داود علیه السلام خو شته، او نبي علیه السلام نشته دی. بل چا خبر ته څه ضرورت دی چې 9 کاله نبي علیه السلام قرباني په ګډ باندې کړې ده. نو ته به کې لاړ شې که نه، نو هغه چې کوم د نور په شان ښکاره دی په هغې هم که پیسې در سره نه یا خو ځان له خبره ده، بیا بیزه واخله، ګډه واخله، پیسې در سره نشته، یومه حصه چې کومه دی په یو څاروي کې ونیسه، خو ځان له خبره ده. خو چې ته ښه مالدار یې، ښه برابر یې، نو بیا په کار ده چې ښه قرباني وکړې، هسې ځان مه خلاصوه. او څه خلک خو داسې دی چې الله دې ورته رڼې کې هدایت وکړي، سهار دې میلې او ماښام راځي او یو شی به کې خوښ نه کړي. د اختر د شپې پورې چې کومه دی نو ځي او هلته ځي، ځي او راځي. هلکه الله دې خوار نه ډکه دا چا کې دا قوتي فیصله نه کوي، دا ډېر پالتو سړی، دا پلار یې هم پالتو دی او که دا خاوند یې هم پالتو دی چې قوتي فیصله به کې نه وي. نو به دی به ځي او دا خانه کرل لا کرل به کوي، او بیا د اختر شپې ته ورسېږي یو چیچړ غوندې واخلي چې هغه بیا د کار نه وي. ښه قرباني والی یې ځان برابر کوي. د هغې سره عباداتو طرف ته متوجه شئ، روجې پکې نیسئ. خو زه په خپله نشم نیوی، دا هم درته ووایم، یا به دوايانې خورم یا د مستحباتو کې د کار نه یو. تاسو تکړه یې ماشاءالله، که د مستحباتو خبره شوه که نه، تاسو به ټول مخکې جنت ته ترجئ. مونږ له پکې ځګی نشته دی. بیا مولوي صاحب پکې روژه پکې ښه ده، 9 روژې پکې کاملې دي، او په 10مه ورځ باندې چې کومه دی نو هغه نیمګړې غوندې د اختر د مانځه پورې د خوراک څښاک نه ځان ساتل دي. هغې ته مجازي روژه وایي. د دې وجې نه کله حدیث کې 10 روژې راشي، نو بیا د 10مې دا چې کومه دی نو پکې څه ده، دا پکې هغه نیمه غوندې د روژې پورې د اختر د مانځه پورې چې کومه دی روژه ده. دویمه خبره په دې باب کې چې کومه دی نو یاد ساتئ چې را تکبیرات هم زیات وایي او عبادات او روژې چې کومه دی هم زیاتې نیسئ. ښه قرباني چې کومه دی دا کوي، خو د ورځې قرباني کوئ، د شپې مه کوئ. ذبح چې کوئ که نه د ورځې بهتره ده، الا چې مجبوره شي د شپې نو هغه کولی شي، خو د شپې مه کوئ. څومره قربانیانې او څومره ذبح چې نبي علیه السلام کړي دي هغې د ورځې کړي دي. د دې وجې دا کوشش کوئ، ځکه د سستو خلقو چې کومه دی قرباني شپې ته رسي، او د سستو خلقو قرباني 4مې ته او 3مې ته رسي. په اوله ورځ باندې کول پکار دي. دا 2مه 3مه یا د امام شافعي په نس 4مه دا د ضرورت لپاره دي. غوره هم دا دی سړی په اول وخت کې وکړي، اوله ورځ باندې وکړي، شپې ته مه اړوئ، الا چې سړی مجبوره شي د شپې کوي نو خیر دی. ولیکن نور چې کومه دی په کار دا رهي دا د ورځې څه وکړي، قرباني وکړي. بل قرباني چې کومه دی داسې مه کوئ. اکثر زموږ په دې کورونو کې دا بعضې کشران چې که نه د دې د چا چې قرباني د هغې تپوس نه یې کړی او چې ته ورشې ستا حلاله کړي، دا کار غلط دی. وری سنت طریقه دا چې په خپل لاس یې ذبح کړي. که په خپل لاس ایرېږي که نه د جین نه د باندې څه غوټه راځي او یېرېږي، نو بیا ورته ودرېدل پکار دي. تر دې پورې چې فاطمه رضی الله تعالی عنها ته نبي علیه السلام وفرمیل چې خپلې قرباني ته حاضره شه، لاس پې کېده. که دا د کور زنانه دي نو چې کله قرباني چې کومه دی نو کېږي هغې له پکار دی چې هلته حاضر ورته ولاړئ، الا دا چې که بیا خامخا اجازت ورله ورکړي نو بیا ټیک ده، خو بغیر اجازه چا قرباني به نه حلالې. که دې حلاله کړه تاوان په تا باندې دی، پیسې به ورکړې بیا.
نو د دې وجې د هغوی نه اجازت غواړه او هغوی دې ودرېږي ورته د چا چې قرباني د هغه دې په لاس کې دي دا ثواب دی. ځکه نبي علیه السلام وفرمیل چې یو سړي د اخلاص سره په حلال مال باندې قرباني اخیستلې وي دا وینه چې کومه دې ځمکې ته د نه رسېدلې چې الله تعالی د ګناهونو معاف کړي خورې حقوق العباد الله تعالی هېڅ چاته نه معاف کوي. دا خبر یاد ساتئ. دا خو ستاره قرباني وینه په ځمکه پرېوتله د قربانۍ یا د ګډ یا د سیلي یا د غوا یا د غوایي یا د بل څه شي هغه وینه په ځمکه پرېوتله تا ته معافي کېږي. او بل چې دی نو شهید دی چې خپله وینه چې کومه دی په ځمکه وغورځوي نو هم ورته بنده پیسې او مال و دولت نه ورته معاف کېږي. خپله وینه دی خپلې مرۍ وینه چې هغه د الله په لار کې ځان قربان کړي او دا وینه چې کومه دې ځمکې ته ورسېږي غلط فهمۍ کې به چېرته نه غورځېږي نیمګړې خبره به نه اورئ نه به منئ ټوله دنیا نیمګړې خبرې کوي. دا عمل وکړه الله تعالی به ټول ګناهونه معاف کړي. دا وکړه د یو حدیث او د یو آیات نه چې کومه دی ته یو خبر اخلی چې نور بېشماره خبرې دي دا یاد ساتئ. الله تعالی چې کوم د بنده حق خصوصي مالیات د مالیاتو نه علاوه باقي غیبت چغلي وغیره پای کې دا بیا هم څه نرمي کېدلی شي استغفار وله غواړي یا بل څه وغواړي خو لیکن حقوق العبادو کې مالیات کم شی چې ادا کېږي پاکي معافي چرته هم نه کېږي تر څو پورې چې ادا کړی دی نه وي یا د هغې طرف نه تا ته معافي نه وي شوي. لیکن نن خو مونږ تش د حقوق الله هغه هم سرته نه رسوو خو لیکن د حقوق الله چې کوم پاسداران یو حقوق العباد چې کوم دي هم ټول پامال کړي دي ټول هم سړي پامال کړي د هغې رسره نه سوچ شته نه رسره فکر شته. د انسان زړه خفه کول الله تعالی وایي ټوله دنیا ورانول او د ایماندار وینه او څاڅکې او قطره په ځمکه پرېوتل او د ایماندار زړه خفه کول دا ماته ډېر ګران دي. لیکن نن مونږ د ډېرو عباداتو سره ډېر سخت بد اخلاق یو د ډېرو منځونو سره ډېر بېشماره د بنده حق چې کوم دی وهونکي خلک یو. هر یو سړی ګورئ دا مه وایئ چې یو سړی دی هغه غټ غل دی او بل سړی دی هغه یو روپیز غل دی. روپیز غل او اربیز غل دواړه یو شانتي غله دي. که چا یو ارب روپۍ والی دی دام غل دی او که چا یو روپۍ والا دام غل دی. دا خو ستا پارلیمنټ دی د غلو نه ډک دی چې هغه غلو چې کوم دی دا قانون پاس کړو چې 50 لاک روپو پورې چې کوم دی دا غلا نه ده د 50 لاک روپو پورې غلا نه ده د پلار قانون دی دی بس دا خلک دی دا غله چې کلیږي نو غل به همیشه د پاره د غلو قانون پاس کوي که نه زیناکار به د زینا قانون شرابیان به د شرابو قانون غله به د غلو قانون ډاکمار و ډاکون قانون دغه وګورئ که نه هغه یوه د وړو د کشرانو د مشرانو د نارینهو د زنانو دشمنه هغه سمګلر څنګه روانه ده څنګه یې نیوله دا ستاسو حکومت دی. ولې ځکه د هغې سره غټ غټ سیاستدانان میلاو دي غټ غټ خلک ورسره میلاو دي هغه غله دي ډاکوان دي سارې تاڼې له چې څوک لاړ شي که نه او ستاسو د دې علاقې چې کومه دی نو دا چرسو پوډر او نشې والا ونیسي دا خرڅوونکي د دې تاڼې نه چې کومه دی ګنټه پس راوځي نو تاسو ته پته ده چې کومه روپۍ ځي د هغه نه 50,000 روپۍ ځي نو په دې کې د بېشماره خلقو حقوقي لکه نن سبا ستاسو وړه چې کوم دی پنجاب نه راځي نو پاټک چې کوم دی د هر ګاډي نه چې کوم دی 50,000 روپۍ اخلي. دا چې کوم دی ستا د هغه وفاقي وزیره پورې چې کوم دی غلو کې چې کوم دی تقسیمیږي د وفاقي وزیره پورې تقسیمیږي. یا لکه د دې وطن نه به تا څه غواړې یو پکې په 27 رمضان آزاد شوی دی په 27 رمضان آزاد شوی دی نو څه چلو شو چې غله او ډاکوان او ارامیان او ظالمان په دې باندې راشي نو دا بربادیږي نه په دې باندې ګناهونه کېږي. ته د 27 رمضان زوته 27 رمضان خو تا په خپو باندې پامال کو او 27 رمضان قائد اعظم خو ویلو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسلام اور تو یہ سب سے پہلے پاکستان تاول دین خبر نہیں کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پاکستان مطلب سره لا الہ الا اللہ او مشرف چغو باسی هغه وزیر اعلی د وزیر اعلی هغه چغو باسی وای سب سے پہلے پاکستان دا پتم نشته چې اسلام څه ته وایي او پاکستان څه ته وایي دا نه پیژني.
نو چې کله داسې ظالمان راشي نو 27 رمضان یو که 28 رمضان یو که 11 رمضان یو که 12 رمضان یو خو سزا به راځي دا چې نه به راځي. د دې وجې د آیات ساده په عباداتو باندې حقوق العباد نه معاف کېږي، شهید ته نه معاف کېږي، نبی ته نه معاف کېږي، ولی ته نه معاف کېږي. نو ته څوک یې او زه څوک یم؟ عبادات کوئ، روجې ونیسئ، دې کې په دې کې خیراتونه ورکوئ، صدقات ورکوئ، الله طرف ته متوجه شئ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی، صحیح مسلم حدیث تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبید من النار من یوم عرفہ وانه لیدنو ثم یباہی به الملائکہ. په دې کې یوازې میدان عرفات نه مراد، یوم عرفه مراد ده. د یوم عرفې په ورځ باندې الله ته متوجه شه، الله نه سوال کوه. سوال هغه سړی کوي لکه فرض کا په تاسو باندې یو سړي 1 کروڑ روپۍ دي، تاسو به خبره ځان پوه کوئ. یو سړي په تا باندې 1 کروڑ روپۍ قرضه ده او ته ورځې بیا ته 1 کروڑ روپۍ چې غواړې نو څنګه تې غواړې؟ 1 کروڑ روپۍ په تا یې قرضه ده، نو ته د هغه نه چې 1 کروڑ روپۍ غواړې نو هغه ته وایې 1 کروڑ روپۍ راکړه، او ته روغې لیونی دماغ دې خراب دي، زما د باندې 1 کروڑ روپۍ د هغې به څه کې؟ نو ته خو یو دم وایې چې لاس دې اوچت کړه که نه، نو بس لاړه ټول ګناهونه معاف شوې. لکه ګناهونه دي، اول خو الله ته متوجه شه چې الله تعالی درته وایي چې بنده په تا باندې ورې دومره پیټې دي، دغه پیټې دې لرې کړی نه، نو ګوره توبه دې نه قبلېږي. په هغې پیټو کې چې کومه دی د عقیدې پیټی دی، شرک در پکې شته نه، په هغه کې د حقوق الله پیټی دی، نو هغه درته زه معاف کوم. او په هغه کې د حقوق العباد پیټی دی، هغه زه نه معاف کوم تا ته. دا د الله انصاف دی. حدیث قدسی دی، نبی علیہ السلام فرمایي انی حرمت الظلم علی نفسی، وای ما ظلم په خپل ځان حرام کړی دی، وجعلته محرما، او ما په دې خلقو په منځ کې دا حرام کړی دی. فلا تظالموا، ظلم مه کوئ، زیاتې مه کوئ. نو ته به اول چې کومه دی نو د هغې ښځې موالي چې کومه دی صفایي وکړې، بیا به تا ته 1 کروڑ روپۍ قرضه میلاویږي. داسې نه چې ته لاس اوچتوه او په ذهن کې تا دا راچولی دی چې بس یا الله بس ما معاف کړې، هر څه ته معاف شو. نه هر څه نه معاف کېږي. د بنده حق چې کومه دی نو هغه به څه کې، اب ادا کې، یا به ترې معافي وغواړې. په دې وجه باندې په دې ورځ د عرفې په ورځ باندې الله تعالی دومره خلک چې په بله ورځ باندې نه معاف کوي، په دې ورځ یې معاف کوي. نو ته به وایي دا هغه خلک دی چې هغه د جهنم مستحقین شوي دي. الله ورله توفیق ورکړي، د لاس اوچت کو، الله ورله توفیق ورکړو، دی دې څه وکړي، دی دې معافي وغواړي. په دې وجه باندې الله ته توجه پکار ده. دا کله کله په دې کال کې دا د قربانو ورځې راځي، دا موږ ته د قربانۍ سبق راکوي. دا د اختر ورځې چې راشي، دا د غټ اختر ورځې دا د قربانۍ سبق موږ له راکوي چې ځان قربان کا. ډېرو خلقو ځان قربان کړی دی، کمال ته رسېدلی دي. ابراهیم علیه السلام چې کله امتحاناتو کې پاس شو، په قربانو کې پاس شو، نو ځکه ورته الله تعالی وایي چې تا نه زه امام جوړوم، امام مې درنه جوړ کو. دا خلیل الله او خلیل الرحمن چې کومه دی، ابراهیم علیه السلام ته خیراتي نه دی میلاو شوی، د مور په خېټه کې ورته نه و میلاو شوی. دا نه چې کومه دی موروثي شی دی او نه نسبي شی دی. ابراهیم علیه السلام که موروثي وی نو پلار چې کومه دی مشرک او کافر و. نو ابراهیم علیه السلام ته د مور په خېټه کې دا نوم نه دی میلاو شوی، خلیل الرحمن او خلیل الله. دا د قربانو د امتحاناتو نه بعد ورته میلاو شوی دی چې الله تعالی ورته ویل چې انی جاعلک للناس اماما، زه اوس دې امام او پیشوا جوړوم. ځکه ته پاس شوې، تا چې کومې پاس شوې دا اوس سره پاکستان ممبران نه دي، کومه پیل دی هغه هلتې ناست وي، کوم پاس دی هغه بار ناست وي. پیل چې کومه دی نو هغه څه وي، هغه هلتې ناست وي، او پاس چې کومه دی نو هغه غریب در په در خاورې په سر ګرځي. حیران به شې که نه. په دې وطن کې د غلا تصور نه ختمېږي، د غلا تصور دا نه ختمېږي. د چا نه به کوې؟ ریپایي پنډونو والا غل، جماعت ته پنډ نه غل، د مدرسې د پنډ نه غلا، د پل د پنډ نه غلا، د لارې کوڅې د پل نه د پنډ نه غلا، د مرکز او بیت المال نه غلا، او هغه 10,000 روپۍ چې راغلی هغه ځان له غلا. کومه غل؟
بې نظیر انکم سپورټ کې پیسې راځي، ټول غلا، ټول نااهل چې کوم پیسې اخلي. که چېرته جهیز پنډون راغلو ټول مالدارانو اخیستلو، نه چې کومه دی نو بوډاګان خلک وو، ښځه یې مړه وه، د واده نه وتلی او هغه جهیز پنډ اخیستی دی، پاره مې ډکړی دی. لکه شرم نه ورځي دی خلکو له، هر څه غل، بس کم طرف ته چې ځو. او ځکه هغه درګۍ ته یو ځل نسیم ولی خان راغلی و، هغه پاتې شوي ده که نه، الله دې وبخي. نو هغې تقریر کوو، وایي زما نه چا تپوس وکړو چې په موجوده صوبایي حکومت کې کومه ډېر غټ غل دی. وایي ما ورته وویل چې د لړمانانو یو سیل روان و، وایي د مخکې لړم چې ډېر غټ و که نه، د هغه نه تپوس وکړو چې ماما لړم ماما په تاسو کې د چا زار چې کنه ډېر تیز دی، اور دی چا په ملا باندې لاس دی که نه به تعالی کاشن درکوي چې را زما زار چې کنه ډېر تیز دی، چا په ملا چې لاس دی به غلي، د چا چې انکوایري پایل کلاو کې به غلي. الله تعالی دې موږ د غلو نه خلاص کړي، الله دې موږ ته یو نیک صالح عادل اسلام دوست وطن دوست بادشاه راکړي. زموږ په ژوند باندې خو ناممکنه ده، خو که چېرته وروسته د وړو کشرانو له ورکړو یي به نور خو زموږ اعمال داسې دي چې زموږ د اعمالو مطابق زموږ سره پیټ دي. ځکه چې کشر غلی جو مشر هم غلی، چې مشر غلی جو کشر هم غلی، کشر ظالم دی جو مشر هم ظالم دی، او مشر ظالم دی جو کشر هم ظالم دی. ځکه مشهوره مقوله د حدیث نه دی چې اعمالکم عمالکم، خلکو د حدیث نه دی، دا یو چا یو ښه سړي حسن بصري مقوله ده چې اعمالکم عمالکم، څنګه چې تاسو یې تاسو مشرانی. که غلان یې ماتحت ښه خلک کو جو د عمر فاروق غوندې سړی به پرې راځي، او کلان یې ماتحت چې کومه دی نو ټول ګډوډو نو دغه شانتې شوزونه به راځي، بیا به جاړی نو بیا اوقاته خرابه ده. الله دې موږ برابر کړي. دا د قربانۍ میاشت ته قرباني ورکول پکار دي، ښه قرباني وکړئ، پاکه قرباني. او آخري یو خبره پکې یاد ساتئ، مسلمان نن سبا د دوکې نوم جوړ شوی دی، مسلمان دا د دوکې نوم جوړ شوی دی. میلې له چې لاړ شي هلته به 10 څاروي ولاړ وي، 20 څاروي به ولاړ وي، په 20 څاروو کې به د یو غاښونه هم نه وي، د یو غاښونه نه. دا یاد ساتئ نبي علیه السلام موږ ته یو قانون پیش کړی دی چې یو سړی امي دی او که جاهل دی، عالم دی او که ملا دی، پوهه دی او که ناپوهه دی، خو هغه دپاره یو قانون پیش کړی دی چې په دغې باندې هر سړی پوهېږي، ړوند پې هم پوهېږي چې کله د غاښونه د څاروي وګورئ چې 2 غاښیز دی نو قرباني پې کېږي، 2 غاښیز نه دی قرباني پې نه کېږي. دې کې د ملا نه تپوس ته ضرورت نشته دی، ملا به هم کیدای شي دا تاجر سره میلاوي، اب ته چې نه جي کېږي پې کېږي پې څه به کېږي، د دې دوکې په زمانه کې کېږي، او چې تا په کور کې ساتلی په هغې کېږي چې تا په کور کې ساتلی دی او تا ته پته لري د دې عمر چې کومه دی 2 کاله نه زیات دی، او ته ځان لا لالې او د هغې غاښونه نشته بیا پې کوه، یا داسې یو قابل اعتبار شخصیت دی چې تا ته پته لري دا عادل او دروغ نه وي. نو که هغه درته ووایي چېرې ټیک ده چېرې زما په کور کې دا ما ساتلی دی، عمر د دې 2 کاله نه زیات دی، خو غاښونه نشته دی، خوراک ښه صحیح کوي، په صحت باندې اثر نشته، بیا ومنه. لیکن په دغې میله کې د ګڼ کپانو په میله کې چې د ګڼ کپانو په میله کې 10 څاروي ولاړ دي او د 10 واڼو غاښونه نشته دی، او هغه ټول پارمي دي او تا ورته ستنې والي چې هغه د 20 کالو چې کوم دی ښکاري او د 10 کالو ښکاري، او ته نه جي هغه خو وایي چېرې قسم پې خوري، نو قسم هغه خو د پاڼو سره یې خوري. د دې زمانې د خلکو په قسم باندې څه اعتبار دی؟ تعالی الله عقل شعور درکړی، تا ته قانون ښودلی دی، نو غاښونه یې ګورئ، خپلې قرباني مه خرابوئ. په روز کله ما ته یو کس ویلی چې زما په کور کې یو سخی ما ساتلی و، ما ته ویلی د 7 میاشتو دی، او ټیک د 3 کالو ښکاري، ځکه چې یو د هغې ذات غټ دی، بل دا چې کوم ما پې خوراک ښه کړی دی. وایي ما بس یو کس راغی، وایي دومره مینت یې راته وکړو چې دا ماله راکړه، په دې کې زما ډېره ګټه ده. ما ورته ویل چې په دې قرباني نه کېږي، نه د دې غاښونه نشته، د دې عمر هم پوره نه دی. وایي ما ته ویل چې مړه زما غونډ سواري چې کوم دی په دې باندې به ډېر ښه وځي. وایي ما چې دا نور وایي دا نور هم داسې دي، دا نور هم داسې دي. د دې وجې نه څوک ته چې کومه دی نو په ډاکټرانو باندې غاښونه ږدي او څوک څه کوي، دا مسلمان شو. د دې زمانې مسلمان که عمر فاروق راپاڅېد او ویې کتل قسم دی د عبدالله ابن ابی په سب کې دسې داخلوي چې هلکه تا خو د عبدالله ابن ابی نه هم زیات بدتر یې.
او په ظاهر کې شریعت مطابق زندگی خو تېروله. نو دویمه خبره د یاد ساتئ، غاښونه ګورئ، خپله قرباني ونه خرابوئ. دا ټولې دوکې دي، ټولې شوکې دي، الا تا چې په خپل کور کې دي یا داسې قابل اعتبار شخصیت وي چې اتا ته پته ده چې عادل له دروغ نه وي، نو بیا ټیک ته نور د میلو په دې خبره باندې به اعتبار نه کوي. الله تعالی دې مونږه قربانۍ وله جوړ کړي او د قربانۍ جذبه دې الله په مونږ پیدا کړي او دا ورځې دې الله تعالی زموږ په عبادت کې وباسي. مردگان ته دعا وکړئ. د غلطنګي کې پرون زنانه وفات شوې ده، برکلي کې هغه هلک وفات شوی دی، پورې غاړه منصور بانډه کې مړي شوي دي. پروردګاره ټول معاف کې، بخشش نصیب کې، قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کې، جنت فردوس نصیب کې، د رحم او د کرم معامله ورسره وکړي. یا الله ستا بندګان دي عاجز دي، تا درغلي ته معاف کړه. پروردګاره مونږ معاف کړه، ګناهونو سره نفرت پیدا کړه، د نیکو سره مینه محبت پیدا کړه. اللهم اغفر لحینا میت